فرمائی دا ستر او دا پردے بیان کی گی زنانو دا پارا خاص کر ستر او پردہ لا لازمی خبرنا لکه څنګه چې منفرض دی څنګه چې روزه فرض ده هغه باندې دغه رنګ ستر او پرده فرض ده دا د عزت زندگی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یاد کړینا حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها د پیغمبر السلام مبارک لور د پیغمبر السلام سلور لونوي دا درې داغه په جون وفات شوی دي دا یوا داغه د وفات نرسته وفات شوی دا فرمائی دا دا عزت زندگی دا پیغمبر علیہ السلام نے یاد کرنا یو ذل پیغمبر علیہ السلام کرارال پیغمبر علیہ السلام بیمار دے اشارہ یو توکڑا سر پر اخکتک غوک یو تسوی او چی سر پر تک نوی جڑل بیاو تا اشارہ اکڑا سر پر اخکتک غوک یو تسوی او چی سر اچت کا نو خوشحال شوا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا و توی زما بچی دا اللہ رسول دتا ولزل سوی و دویم زلی سوی دا غلی شوا ویزستا مور ما اگر کیچی عمر کی تدا لگا کشروا خدا اللہ دا رسول حرم دے ویزستا مور سیرتوی دا غلی شوا سورج پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات شا وی فرمائل دا زما د بابا رازو داغه په جون مخکاره کولی نشه اول ځل ماتوي زما بچی په کومه بیماری چې ز بیمارم داغې نه ز بچ کېږم نه ز به وفات کېږم نو زه په جړاو شم ما وی بابا مې وفات کېږي دا مور او پلار د ستر ډېر لوی سورې سړی د غر نه پنای چې کله ژوندي سړی ته پته نه لګي چې کله وفات شي پته ولګي سړی داړ غرمو ته پاتې شي د جمی ادي سخت یخنۍ ته پاتې شي هغه تکلیفونه چې مور پلار به برداشت کول هغه اوس بچی باندې بي ذات رااله ما وی بابا مې وفات کیږي نو زه په جړا شم دویم ځلې ماته وی بچی خپه کېږم په ما به مرګ راځي زه به وفات کېږم په تا به راځي په دې تمام جهان باندې راځي خو زما په اهل او عیال کې به د ټولو نه مخکې ما پسې ترازي نو زه خوشحاله شم ما وی کې فراق راغی جداواله راغی فرمایي د بابا دومره وخت بنئ زه خوشحاله شم شپږ میاشتې پس دا د پیغمبر اسلام د وفات نه وروسته بیمار شوا وفات شوا هغې به فرمایل چې زه کله ژوندی مان څه زما اختیار کې دي خو چې زه کله وفات شمه چې زما د کفن کپړم څوک ونه ویني د زنانا جنازه چې کله مقبرې ته راوړې کېږي د پاسه پې داسې ډولۍ شانې ښودلې شوي دا د هغې تمنا وه د بدن دا پته ونه لګي چې دا مې سر دی او دا مې خپې دی او دا مې د بدن دا حصه ده دا پته ونه لګي دا د هغې تمنا وه دا د عزت زندگی هغې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه یاده کړې ده او دا یې واقع د امت ته بیان کړې ده د امت زنانه به په دغه طریقه سره ژوند تېروي الله بوله دنیا او په آخرت کې عزتونه ورکوي یو ځل د نبي کریم صلی الله علیه وسلم کره راله بچی څنګه رالی وی حضرت علی صاحب سمې خبرې رالی هغه رانه خفه شه خو بېرته مې پخلا که هغه دا بیبي ده خو د الله د رسول لور ده نو مکمل خیال به ساته فرمایي د کور خبرې کله راشي خفه شه بېرته مې پخلا که وی بچی خرې چې پخلا دې که دې وخت کې ستا خاوند خفه وي او ته وفات شوي نو ما به ستا جنازه نه کوله د خاوند د حق خیال یې نه دی ساتلی دې وجې نه فرمایي کومې زنانه چې د خاوند د حقونو خیال نه ساتي د جنت دروازې به ورته بندي کوم خاوندان چې د ښځو د حقونو خیال نه ساتي د جنت دروازې به ورته بندي فرمایي یو ځل دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم کره راله وی فرمایل پیغمبر السلام ته وی بچی میاش راختلی نه دا غلی شوه دویم ځل یې ورته وی بچی میاش راختلی نه دا غلی شوه دریم ځل یې ورته وی هغې وی زما بابا
دا اول او دویم دریم شپې میاشتې ته عام خلق ګوري زما زړه نه غواړي چې د عام سړو سره زما نظر یو ځای ته برابر شي اگر چې دې کې ګناه نه وه اسمان ته تمام دنیا ګوري خو فرمایي طبیعت باندې حیا غالبه وه اسې نه چې زما نظر د عام سړو سره برابر شي یو ځای ته